السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم کامران خټک مونږ دلته کې په آرمر کالونی فیس 4 کې موجود یو. تاسو ته ښکاري دلته کې نوجوانان لوبه کوي. آرمر کالونی فیس 4 د نوخار د غرونو په لمن کې هغه منصوبه ده چې تیزی سره پکې ترقیاتي کار شروع دی. آرمر کالونی فیس 4 دلته چې همیشه د ملک مذهب حواله سره یا ملکی سطح باندې داسې تهواري او خصوصي ورځي نو دلته خامخا یو جوش او جذبه یو دغه مناسبت سره تقریبات کیږي. مونږ پروژو کې کتلې دي، اخترونو کې کتلې دي. اوس 14 اگست تقریبات ابتدا د شروعات شوې دي. نو آرمر کالونی فیس 4 دلته کې ملکی سطح باندې د ملک نه مختلفو علاقو نه بدلته کې د کرکټ کلاریان ټیمونه هغه راځي او دلته فاینل دی د جشن آزادۍ حواله سره د 13 اگست د شپې 12 بجې دغه اختتام وي. غټ نامونه هم دي او د ټیمونو دپاره هغې حوصله افزایۍ دپاره دلته میلمانه راځي. ما سره فضل قادر بای موجود دی د آرمر کالونی فیس 4 فوکل پرسن دی د دې چې کوم روح روا دی دا چې کوم تقریبات کیږي دلته کې چې کوم سرګرمیانې وي د هغې انچارج فضل قادر بای څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تفهیم به ډېره مهرباني تاسو دلته راغئ په شارټ نوټس باندې. دلته چې په 13 اگست باندې به شپې انشاءالله یو غټه میله لګي، پکې به آتشبازي کېږي. دلته یو پارک به انشاءالله روانېږي. بل شاته یو کرکټ ټورنمنټ څنګه تاسو ته ښکاري کرکټ ټورنمنټ روان دی. دغه به انشاءالله 2 سیمي فاینل او یو فاینل به په 13 اگست باندې ماښام نه پس شروع کېږي انشاءالله او تر 12 بجو پورې به انشاءالله دغه فاینل کېږي. هغې نه پس په آتشبازي خو په غټه سطح چې کوم د ټاونشپ د سایډ نه کېږي هغه به مونږ تاسو ته ښیو. دلته مهرباني خټک صاحب بطور سینیئر صحافي آرمر کالونی فیس 4 د دې محلي وقوع اعتبار سره او د دې چې کوم د میچ د دې حوالې سره تاسو څه وایي؟ تفهیم بای موږ دا وی چې څومره نوخار کې هاوسینګ سوسایټي نه منسوبې دي. موږ دا ویلو شو چې دا یو با اعتماد اداره په دې لحاظ سره چې په فوج یو چترۍ لاندې د ټول فایل ورک تیاریږي ټول نو دا ډېر انتهایی با اعتماد هاوسینګ سوسایټي ده. موږ خلک راځي دلته سفارش کوي چې موږ ته دلته پلاټ میلاو چې ولې ډېر زیات رش په دې باندې لګېدلی دی. بل ته وګورو چې په غر لمنه کې څنګه تاسو وایي چې غر لمنه کې نو دا موږ وګورو خیبر پښتونخوا کې داسې یو علاقه نشته چې په غرونو باندې آباده شوي وي. نو دا ګراوند فلور کم دغه دی په هغې باندې هم دی او بل چې غر دی نو په غر باندې هم دا آباده شوي ده. نو دی خپل یو مزیدار خوند رنګ ډنګ دی. هغې لحاظ سره د روزانه کنسټرکشن کار موږ ګورو. موږ دلته راځو راپورټینګ ته موږ کتلې چې د مشینګرانې چیرې ولاړې نه دي، هر ټایم حرکت کوي. نو دې نه دا ثابته شوه چې دا خلک چې کوم دي دا با اعتماد خلک دي او با اعتماد ادارې لاندې کار کوي او دوی غواړي چې زر ته زر دلته راځي بس یو دلته خلک دا پلازې ولاړې دي دلته ولاړې دي ځوانان راغلي دي دلته کم د سپورټس سرګرمیانې پای کې ساخلي او دا سپورټس چې داسې سپورټس دی دا آل پاکستان په سطح کرکټ ټورنمنټ دی او دې مقصد دا دی چې قومي سطح دا کلاریان راوځي یو ټیلنټ ضرور کوي. دلته ټولو نه غټ تقریب بالکل دا ټورنمنټ چې آل پاکستان په سطح دا ټورنمنټ روان دی دینه هغه ټیلنټ راوځي چې کم قومي کرکټ ټیم یې سب جوړیږي او دا فضل قادر صاحب د فضل غنی صاحب دا کم برادران دي چې کوم کار شروع کړی هاوس سوسایټي کې او د ملک نوم یې دی او د نوخار نوم یو پہچان جوړ شوی دی. دا د نوخار مونږ د محسنان دي او څومره منصوبې روانې دي هاوس سوسایټي دا ټوله کې موږ چې کوم ولاړو آرمر کالونی فیس 4 دا انتهایی ټول با اعتماد اداره ده. ولې موږ صحافیانو په دې کې ضامن یو او موږ فخر سره خلکو ته ویلو چې راځئ دلته خپل تاسو سرمایه‌کاري دلته وکړئ خپل پلاټونه دلته کې حافظ صاحب دا خو پهله سوسایټي په پاکستان کې هغه داسې 14 اگست او داسې نور تهوارونه مناوي او ټول هغه خبره ده چې پاکستان 14 اگست کم دی هغه دغه تهوار د مناويږي په 13 اگست باندې ولته د ورې شاندار تقریب کیږي د فوج په حق کې د پاکستان په حق کې د قوم په حق کې او 12 بجې ولته چې کوم دی نو پاکستان زنده باد تاغه نه لګي تجربه بکی دا واحده سوسایټي ده په خیبر پښتونخوا کې چې داسې قسمه تقریبات منعقد کوي. یوازې بزنس نه کوي، بزنس سره چې کوم دی عوامو ته تفهیم ورکوي او د پاکستان او د خپل محبت هم اظهار کوي. نو حقیقت څنګه چې کارمان وي چې موږ صحافیان د دې ضامن یو حقیقت دا دی کې هېڅ شک نشته داسې با اعتماده سوسایټي موږ په پیله ځل باندې وینو او بیا د فوج پاک فوج چې د عوامو په اعتماد دی د هر چا په اعتماد دی نو کوم ځای کې فوج انوال شي نو هغې کې بیا دوکه نه وي. ګرانو کتونکو جشن آزادۍ حوالې سره موږ خبره کوو نو په دې خصوصي ورځو کې د آرمر کالونی فیس 4 تیزه بوکینګ هم جاری دی. دغه مخامخ غرونه دي او لږ ساعت مخکې هم دلته ډېر وي آی پي خلک راغلي او مختلف چې کوم زمونږ مشران دي د دې علاقې لا پروفیشنل دي پراپرټي انویسټر دي انټرنیشنل انویسټر هغه دلته راځي او د دې غرونو
دوره کوي او د هغوی په نګرانۍ کې دلته هغې کې چې کوم تعمیراتي کار دی لا د بوټو لګولو کار دی نو هغه انټرنیشنل معیار باندې کېږي هغه که د بجلی دی د ګیس دی او په دې غرونو په لمن کې نو زه بیا د ټولو پښتنو ته وایم خاص کر بار ملکونو کې چې کوم زمونږ میشته پښتانه دي نوجوانان دي هغوی له پکار دا دی چې جشن ازادۍ د موقع کې په دې خوشحالو کې د خپل بچو دپاره خپلو خاندانونو دپاره د دې غرونو په لمن کې خپلو بچو له د کور دپاره بوکینګ وکړئ اجازت غواړو د الله په امان سپیشل